انسان چې په 15 ځایو کې دنیایي خبرې کوي الله جل جلاله د 80 کالو قبول شوی عبادت ضایع کوي. یو چې کله دی په مسجد کې ناشي او په مسجد کې دنیایي خبرې کوي فضول ګډ وي نو الله جل جلاله د 80 کالو عبادت الله ضایع کوي. دریم چې کله په جنازه کې یا په جنازګاه کې ناس وي او د دنیایي خبرې کوي خاندي خبرې کوي نو الله جل جلاله د هغه 80 کاله قبول شوی عبادت الله ور ضایع کوي. او دریم چې کله اذان شروع وي د اذان په وخت کې د خبرې کوي دنیایي خبرې کوي او اذان ته غوږ نه نسی الله جل جلاله د عمل ضایع کوي. څلورم چې کله د قرآن شریف تلاوت شروع وي او د خبرې کوي قرآن شریف تلاوت ته غوږ نه نسی الله جل جلاله د هغه قبول شوی عبادت الله ضایع کوي. او پنځم چې کله د علماو په مجلس کې ناست وي د علماو په مخ کې داسې خبره وکړي او داسې ناپړتې کوي چې هغه خبرې بل ځای د کېدو نه وي او د علماو په مجلس کې ناست وي ویل هغه وویل نو الله جل جلاله د هغه 80 کاله عبادت قبول شوی الله ور ضایع کوي. دا حدیث په بهقي شریف کې او په طبراني شریف کې او په ملا جوان رحمت الله علیه په تفسیرات احمدی کې ذکر کړی دی.